كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم السامعين، ستاسو مخې ته ما د الله پاک د کلام نه صحیح حصہ تلاوت کړه. علماء کرام ناست دي او زمونږ میلمانم راغلي دي. تفصیلا خبره به هغه کوي، بنګ ته د خبرو کولو حق هم نو، خو چونکې مختصر خبرې دپاره راپاڅېدم یو څو خبرې عرض کول غواړم. عزیزانو، دا مجلس د قرآن پاک سره تعلق لري او د قرآن ختم شوی دی او د دې په ثبوت کې یو روایت موجود دی. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم خاص د هغه په باره کې راځي، کله به چې هغه داسې د قرآن ختم کو نو د خپل کور والا به یې راټول کړل او د هغوی مخې ته به په مشترکه او اجتماعي طور باندې دعا کوله چې په دې وخت کې الله رب العزت دعا قبلوي. نو تاسو یو مبارک مجلس ته راغلي یاستئ او بیا د قرآن او د رمضان یو خاص تعلق دی خپل منځ کې. دا ثابت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نم دی، د الله رب العزت نم دی، د جبرائیل نم دی، ادارنګ د صحابه تابعین د علماء دیوبند نم دی. ځکه الله رب العزت با جبرائیل علیه السلام په رمضان المبارک کې را لېږو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د قرآن ختم په رمضان المبارک کې کو. او کله چې په کوم کال باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت کې د دنیا نه په هغه کال باندې 2 ختمونه کړي. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې راځي، هغه په رمضان کې 3 ختمونه کول. او زمونږ د دیوبند فاضل حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه چې فضل اعمال لیکلی دی چې تبلیغیانو حضراتو دپاره نصاب دی، هغه به 1 ختمونه په رمضان مبارک کې کول. نو عزیزانو، رمضان مبارک ډیره یو برکتي میاشت او د قرآن سره خاص تعلق لري. د یو حدیث مختصر ټوکړه درته وایم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی، الله رب العزت جبرائیل علیه السلام راولېږلو، ویل چې د الله رسول ته ورشه او د الله رسول امین په مسجد نبوي کې په منبر باندې وویلي. 3 ځلې وویلي. په هغې کې یو صحابه چې تپوس وکړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي الله رب العزت خیرې وکړلې، جبرائیل ما ته راوړلې، د الله رسول په مسجد نبوي کې امین ویلي. په هغې کې یو خیره دا وه چې د رمضان المبارک میاشت تېره شي او د چا مغفرت الله ونه کړي، دا سړی تباه او برباد شي. عزیزانو، ډېر نه ډېر عبادت به کو چې دا میاشت موږ د عبادت سره او داسې تېره کو چې الله رب العزت ما ته راضي کو. نو قرآن یو داسې کتاب دی چې الله رب العزت د دې رمضان سره خاص تعلق ګرځولی دی. او بیا قاری قرآن مبارک کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ځکه د قاری قرآن سره مینه د الله په خپله ده، د قاری قرآن سره مینه د جنت په خپله ده، د قاری قرآن سره مینه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ده. الله رب العزت فرشتې راولېږي، ته ورشه قاری قرآن لا، او کله چې د قرآن قاری تلاوت کوي نو هغه فرشتې راشي دنیا ته او هغه فرشتې د قاری قرآن د قرآن تلاوت کوونکي د دواړو سترګو په منځ کې په تندي باندې هغه ښکلی. یو روایت کې راځي په کومه شونډو چې د قاری قرآن تلاوت کوي دغه شونډې ښکلی. دا د قرآن د قاری سره مینه ده او د قرآن د قاری دا مرتبه ده او مقام دی. خو عزیزانو، دا کوم څه چې ما او تا ته را رسېدلي دي دا هسې نه دي را رسېدلي چې ما او تا په مصلا باندې جای نماز باندې مخکې کو چې قاری مخکې شه او موږ ته قرآن ختم کا. دا ما او تا ته داسې په اسانه نه دي میلاو، بلکې د دې لپاره قربانیانې شوي دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مدرسه جوړه کړله، په خپل اهتمام واخیستو او د هغې مدرسې نه بیا دغه رنګې دارالعلوم دیوبند مدرسه د هغه صحابه کرامو په نقش قدم باندې ما مخکې دا خبره کړې وه چې صحابه کرامو کوم میشن چلولی. عزیزانو، دا زه په یقین سره وایم چې صحابه کرامو په نقش قدم باندې علماء دیوبند هم هغه میشن وچلو. ځکه په صحابه کرامو کې به مجاهد موجود و،
په علماء دیوبند کې مجاهد موجود دی، په صحابه کرامو کې به تبلیغي حضرات موجود او بلکې ټول تبلیغین. په علماء دیوبند کې تبلیغین موجود دي، په صحابه کرامو کې پیران مریدان موجود، په علماء دیوبند کې پیران مریدان موجود دي، په صحابه کرامو کې سیاستدانان موجود، په علماء دیوبند کې سیاستدان موجود دي. او د دین علاوه د علماء دیوبند نه علاوه یو ډلم داسې په دنیا کې نشته سوال نه پیدا کیږي چې پیدا شوي چې هغې کې دا 4 واړه شعبې مکمل طور باندې موجود وي. دا صرف دا خصوصیت الله رب العزت علماء دیوبند له ورکړی دی چې هغه د صحابه کرامو په نقش قدم باندې خپل د دین خدمت کوي. او الحمدلله دا هم زه په دعوی سره وایم که نن زمانې سروې وشي په ټوله دنیا کې د ټول نه زیات علماء کرام الله دارالعلوم دیوبند له ورکړي دي او دیوبند نظریې والا له ورکړي دي. او په ټوله دنیا کې د ټول نه زیات مدارس دا د دیوبند والا دي. هر یو میشن کې الحمدلله دارالعلوم دیوبند تاسو یتیمانان نه پرکي. که د کتابونو په لحاظ سره وي، د تصنیف او د تعلیف په لحاظ سره وي، الحمدلله په ټوله دنیا کې د ټول نه زیات تصانیف دا د علماء دیوبند لیکلي دي. د کمې نظریې والا، د کمې فرقې والا، د کمې پارټۍ والا چې نن ما ته په سپیکر باندې د قرآن درس کوي، سوال نه پیدا کیږي چې دا دارالعلوم دیوبند بچی د کتاب ته لاس ونه لګوي او دا د قرآن تفسیر پړاو کړي. دا به خامخا دغه علماء دیوبند کتاب ګوري، دا ما ته دوکې راکوي. نو عزیزانو خبره مختصر کوم، د دغه خلکو موږ دپاره ډېره غټ نور مفتي صاحب راغلی خو ډېر غټ نقصان ما ته دا خبره راکوي چې دلته هم قرآن پړاویږي، هلته هم پړاویږي، دا هم پړاوي، هغه هم پړاوي. عزیزانو یو خبره مشهوره ده چې ته خولې ته مه ګوره بلکې څه چې وایي دې ته وګوره. خدا د یو صحابي روایت دی چې نه بلکې خولې ته هم ګوره او بیا چې څه پړاوي هغې ته هم ګوره. قرآن خو تا ته یهودو نصوارا هم پړاولی شي، خو دې ته ګوره. زه په کوم آیات کې راغلی چې ته ګنګوهي رحمت الله علیه ته مشرک ووایه؟ د قرآن په کوم آیات تفسیر کې لیکل شوي دی چې ته مفتي محمود رحمت الله علیه ته مشرک ووایه؟ د دې وجه دا د عزیزانو جهالت دی، جهالت. ورنه داسې خلک شته چې په سپیکر باندې داسې انداز کې ترجمې، داسې تفسیر، داسې اوازونه. زمونږ یو ملګري تپوس وکړلو د وسه پورې ترجمه کوله، ویل دا علیها چې په قرآن کې راغلی دی دلته علام حرف دی او هام حرف دی او حرف په حرف داخل شوی، دا څه وجه ده؟ نو ورته ویل دا خو د نحوې ډېر ژور بحث دی، دې لپاره به کتابونه کتل غواړي. بل د الله بنده په قرآن کې خو دومره متشابهات، دومره محکم او داسې آیاتونه راغلي دي تا ته د دې هم پته نه لګي چې علیها د دې لپاره هم ته ژور کتابونه، دې لپاره به ته شرجامې ګورې که څه به ورله ګورې. نایزانو د دې اصل وجه دا ده چې دوی د دین نه بېخبره دي، د دوی سره دین نشته، ځکه دا کنځلې اوري. حالانکه د اصول تفسیر لیکلي دي 15 علوم چې چا سره نه وي هغه د قرآن ته نه کښېني، هغه د قرآن ترجمې نه څه خبر دی، هغه د تفسیر نه څه خبر دی. هغه چې کیم ترجمه همدغه بې حل وي. یو ملګري ماله جواب راولېږلو په حیات النبي باندې یو دلیل، ما ورته 4مې سپارې بل احیاء عند ربهم یرزقون ویل مال دا آیات دي. نو سبا یې هغه زمونږ یو شاګرد د سکول هغه ته جواب راولېږو ویل دا آیات خو چې کوم دی ضعیف دی ویلي. نو ول د الله بنه په قرآن کې هم تا ضعیف راویستو، دا ستا اصول دي د قرآن، او ته چې کوم دی شیخ القرآن، شیخ الچوپال، شیخ الحدیث جوړ شي په دې باندې. نو عزیزانو خبره مې دا کوله چې خپل علماو سره کلک ودرېږو، اخوا دې خوا نه ځو. او په دې سره ګورې مسلمان معلومیږي د نبي علیه الصلاة والسلام د دور نه وروستو د ابوبکر رضی الله عنه په دور کې فرقې راووتلې، د قرنګې فتنې راووتلې، خو چې کوم کمزوري مسلمانانو لاړ څه په هغه حالت کې مړ شو، څه بېرته واپس توبې ویستله. دغه رنګې د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې، عثمان غني او د علي رضی الله عنهما په زمانه کې، او را روان دغه رنګې د صحابهو په دور دغه رنګې را روانو. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په زمانه کې په خلق قرآن باندې چې هغه په دې باندې څومره کوړې وخوړلې. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي ما یو کم سل پیرې د الله دیدار په خوب کې وکړلو، او بیا مې دا عرض دا قصد وکړلو، دا اراده مې وکړله چې بیا د الله دیدار په خوب کې وکړم، زه به چې یو تفوس کوم. نو ویل الله دیدار مې بیا نږدې وکړو په خوب کې، سلم پیره. ویل ما ویل چې یا الله دا بندگان چې تا ته قرب حاصلول غواړي، نزدېکت غواړي، دا په څه سره حاصلېږي؟ نو هغه دا به د الله په کلام په قرآن سره، چې د قرآن سره زما ستا مینه پیدا شي. نو دغه وخت کې فتنې راووتلې، او بیا چې کوم دغه رنګې په هره زمانه کې فتنه شته،
خو چې کوم مسلمانان صحیح العقیده دي هغوی سخت هم تېرې کړي، هغوی تکلیفونه هم تېر کړله، هغوی جیلونه هم تېر کړله، خو هغه کلک ولاړ دي، دغه رنګې په صحیح عقیده او نظریه باندې ولاړ دي. حتی دا چې تر دې زمانې ته راورسېدل او دغه رنګې دا روان دي، دا نه چې دا فتنې به ختمې شي او دا نه چې دا به ټول اتفاق راشي، اتفاق هم نه راځي، دا بېکاره خبرې دي.